الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم و عزتمندو، په دې را روانو ورځو کې یو ډیر بهترین او عظیم الشان عبادت را روان دی چې هغې ته قرباني وایي. زه په دې لنډ او تنګ وخت کې د قربانۍ په فضایلو باندې بحث نه کوم، بلکې صرف او صرف د یو اشکال جواب ستاسو مخې ته ږدم. زمونږ کما دیسی لیبرل سیکولر کما خلق چې دی او کما ایتیسٹ خلق چې دی ملحدین، هغه د قربانۍ په دې عبادت باندې څه اعتراضات کوي او یو اعتراض ډیر په شوق او ذوق باندې اوچتوي او هغه سوشل میډیا، کرنٹ میډیا او فرنٹ میډیا په هغې باندې هغه اعتراضات هغې شیر کوي او مسلمانانو ته هغه اعتراض رسوي چې د مسلمانانو په زړونو کې د دې عظیم عبادت نه تنفر پیدا شي او مسلمانان د عظیم عبادت ونه کړي. زما عزتمندو اعتراض داسې کوي چې د قربانۍ څه ضرورت دی چې قرباني وکړی شي، بلکې پکار خو دا ده چې د قربانۍ دا روپۍ راجمع کړی شي او دا یو غریب له ورکړی شي او دغه غریب په دې باندې څه کاروبار روان کړي ځاله یا دې غریب له په دغې روپو باندې د کاروبار انتظام وکړی شي، نو دا د قربانۍ نه ډېر بهتره خبره ده. زما عزتمندو، در اصل کې یو خبره خو دا ده چې دا کم کسان داسې اعتراض اوچتوي، نو دا در اصل کې د دیو سره د غریب فکر نشته، بلکې صرف د دیو سره د الله د عبادت فکر دی چې خلق د الله د عبادت نه څنګه متنفر کړو. د دیو سره د دې خبرې فکر دی چې خلق د عظیم الشان عبادت څنګه پرېږدي. دیو ته چې کومه دی تکلیف صرف د الله د عبادت نه دی چې د الله د عبادت نه د مخلوق خدا څنګه موږ منع کړو، کومه طریقې استعمال کو چې هغې طریقو په بنیاد باندې دا خلق د الله عبادت ونه کړي، نو د دې وجې نه دا اعتراض اوچتوي. ورنه که ستا سره د عبادت، ستا سره د غریب فکر وی، نو تا به ګران موبایل هغه چې کومه دی ځان له نه اخیستی، بلکې د ټول نه ګران موبایل ته الې او هغې وخت کې تا ته د غریب فکر نه راځي. ته هوټلو ته ځي، فضول خرچیانې کې، هلته د غریب فکر ته وانغېستې، ته د غریب فکر هلته چې کومه دی تا ته دامنګیر نه شو چې ته د هغې خوراک نه منع کړی وي. ته په وادونو کې دومره فضول خرچیانې کې، په شادي حالو کې دومره فضول خرچیانې کې، هلته د غریب فکر تا ته پیدا نه شو، بلکې غریب خو ته د ځان سره خوراک تم نه پرېږدې، ګاډو کې ګرځي، هلته د غریب فکر چې کومه دی تا ته پیدا نه شو. په 11 میاشتو کې د صدقه فطر مسله راځي، تا د غریب فکر هلته تا ته پیدا نه شو. د زکات مسائل راځي، د زکات وخت رالی، د غریب فکر تا ته پیدا نه شو، خو د غریب فکر تا ته هله پیدا شو چې کله د قربانۍ شان عظیم الشان عبادت چې کومه دی مخې ته رالی، او دا فکر تا ته پیدا نه شي، پیدا نه دی، بلکې دا محض خلق د عبادت نه د متنفره کولو دپاره ته یو چال چې کومه دی ته کې
ته د خلک د عبادت د عظیم عبادت نه د منې کولو دپاره ته چې کومه دی یو ډال دا بطور اعتراض یو ډال جوړې د ځان دپاره چې خلک د عبادت نه د الله د عبادت نه منع شي. زما عزتمندو د غریب فکر دې خلکو ته رانلی بلکې د غریب فکر صرف چې په کم وخت کې د الله عبادت کیږي نو دیو دقل د دیو نه برداشت نه کیږي، کم وخت کې د الله عبادت کیږي نو دیو ته ډیر تکلیف رسی. زما عزتمندو دا یو اعتراض دی. او یو بل جواب د دې داسې کېدی هم شي چې ګوره دیو ته د غریب فکر دی نو زما عرض دیو ته دا دی چې زما غړو ګورئ په دې وخت کې د قربانو په وخت کې چې غریب ته کومه فایده کیږي نو دا موږ د دې احساس هم نشو کولی. هغه څنګه ګورئ دا ځناور د یو ځای نه چې کومه دی بل ځای ته ځي په دې کې کم خلک چې دا علي ابتدایي سوداګر هغې ته فایده وشوه، بیا چې مخکې بچا خرڅوي هغې ته فایده وشوه، کم گاډی د ځناور د یو ځای نه بل ځای ته وړي هغې ته فایده وشوه، کم خلک چې ګیا کړي هغه دقه ځناور والا هغه دا ګیا اخلي هغې خلکو غریبانانو ته فایده وشوه، هغې زمیندارانو ته فایده وشوه. او بیا د دې ځناورو د پالنې هغه انتظام هغه هم غریبانان خلک دي د هغې د پالنې دپاره د هغې د اوبو د څکلو دپاره هغه چې کومه دی هغه منډۍ ته د بوتللو دپاره خلک غریبانان اخلي او هغه غریبانانو ته هغې چې کومه دی کرایه ورکوي هغې ته فایده وشوه، ګاډ والا ته فایده وشوه، زمیندارانو ته فایده وشوه، اچه قصابانو ته فایده وشوه. او د هغې نه وروستو د هغې چې کومه غوښه ده هغه به غریبانانو تقسیم شي، هغه غریبانانو ته فایده وشوه، رشته دارانو ته فایده وشوه، خپل ځان ته فایده وشوه. او بیا د دې سرمن هغه چې کومه دی هغه غریبانانو ته ورکړی کېږي نو هغې ته هم فایده وشوه. زما عزتمندو د قربانۍ د وجې نه چې کومه دی نو غریب پاتې کېږي نه، د قربانۍ د وجې نه داسې نه ده بلکې د قربانۍ د وجې نه په لکاو په کروړاو غریبانانو ته په کیرباو غریبانانو ته فایده کېږي. نو دا صرف اعتراض اوچتول د الله عبادت نه خلک منع کول دي، نور هیڅ هم نشته. نو لهذا په داسې اعتراضاتو کې نه راځو او د الله عبادت دغه عظیم عبادت ښه په خوشحالۍ باندې ان شاء الله تعالی دغه سر انجام کو او دغه سر ته ورسو. الله رب العزت دغه عظیم عبادت هغه سر ته رسول توفیق موږ ته را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.